نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. یو ملګری تپوس کړی دی چې زنانو د پاره اعتکاف کول په کور کې څنګه دي، ځکه چې بعضې ملایانو چې مسما دي په غیر مقلدین وهابیانو سره هغوی دا خبره کوي چې زنانه په کور کې اعتکاف نشي کولی. نو د دې مسئلې جواب دا دی چې د زنانو د پاره اعتکاف په کور کې جایز نه بلکې اولا او بهتر او افضل دی. دا اعتکاف په اتفاق بیننا و بین الخصم، یعنی زمونږ او د وهابیانو په نسبت باندې په دې خبره اتفاق دی چې اعتکاف په جومات کې کیږي، او په دې خبره کې سره بیا زمونږ او د دې اختلاف دی چې آیا د زنانه د پاره کم جومات بهتر دی. نو د محلي مسجد د زنانه په حق کې بهتر دی، او که د دې په کور کې دن په ګوټ کې چې کم جومات دی او مسجد دی دا د دې لپاره بهتر دی. نو دی وایي چې اعتکاف د محلي په جومات کې بهتر دی. مونږ وایو چې نه، اعتکاف د زنانو لپاره د کور په جومات کې دن په تیاره کې دا ول بهتر دی. زمونږ سره چې کم احادیث دي په دې باب کې چې د زنانه لپاره 5 وخت منځ دا په کوم ځای کې بهتر دی، نو علامه منذری رحمه الله الترغیب والترهیب جلد نمبر 1 کې حدیث ته ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نقل کړی دی. دا مبارک فرمایي چې قال نبی رسول الله مبارک فرمایل خیر مساجد النساء قاعر بيوتهن، بهتر جمعات د زنانو د پاره هغه جمعات د دیو په هغه تیر ګډ د کور کې دی. امام حاکم دا روایت راوړی دی وایي چې صحیح الاسناد دا صحیح حدیث ته د دینه جمعات معلومه ده شوله چې د زنانو په حق کې بهترین جمعات هغه د دیو د کور په تیر ګډ کې چې کم ځای دی دغه د دیو د پاره بهتر جمعات دی د زنانو په حق کې. نو چې 5 وخت مانځه کې د زنانو د پاره بهترین جمعات هغه د کور هغه ګډ راغی، نو د اعتکاف هم دغه حکم دی، ځکه چې علامه کسانی رحمت الله علیه په بدایع ثنائی کې وایي چې د 5 وخت مونځ او دغه رنګ د اعتکاف یو حکم دی، یعنی دا دواړه په جمعات پسې خاص دي، دا په مسجد کې کول کیږي. نو چې 5 وخت مونځ زنانه دا چې په کور کې کوي دا ورلره بهتر دی، نو دغه رنګي اعتکاف هم د زنانه په حق کې دا د کور په جمعات دی د نه چې کوم متعین ځای دی تیاره کې دا پاغي کې د لپاره بهتر دی. دغه جمعات ته پر وتلو کې د زنانه 5 وخت مانځه د پاره ای کې فتنه ده، نو چې بیا په مانځه کې یو 15 منټه راتلو کې فتنه ده یا 10 منټه راتلو کې فتنه ده، چې 10 ورځې په جمعات کې دنه تیرې نه پای کې بسنګ فتنه نه چې شپه او ورځ پکې هم راځي. دا یو حدیث پاک شو. نو دی وی چې د کور د کم جمعات تیر زنانه نو په دې باندې په شریعت کې د جمعات اطلاق نه دی شوی. نو دا د دیو د خپل خېټه مسله ده، ځکه حدیث پاک کې متویل چې خیر مساجد النساء، بهتر جمعات د خوځ د پاره غ د کور جمعات ته چې دنه په تیر ګډ کی. نو په تیر ګډ کی جمعات په دې کې په حدیث پاک کې اطلاق جمعات په غشو، او علامه کسانی وایي چې دا د زنانو د پاره مستقل جمعات دی، دا د مستقل جمعات حیثیت لري، کم چې په کور کې دنه په تیر ګډ کې د دې لپاره دی. لکه یو صحابیه رضی الله عنها دا شهید نبی صلی الله علیه وسلم نه مطالبه وکړه چې د الله رسول تاسو راشي مونږ ته زموږ په کور کې جمعات کې مونږ کوي یو ځای مونږ ته متعین کړي چې مونږ مسجد ځاله ونیسو پای کې مونږ مونږ نه کوو. نو نبی صلی الله علیه وسلم لاړو هغه مبارک دلته مونږ کو د غیر زنانو د لپاره چې کوم د مسجد وګرځیدو. لہذا خبره ثابت ده شوله چې بالکل اعتکاف په جمعات کې کول وکړ دي، خو د زنانو د لپاره جمعات کم بهتر جمعات دی، هغه د کور هغه ګډ بهترین جمعات دی. د نارینو د لپاره بهتر جمعات هغه د محلي جمعات دی. نو دا خبره اتفاقی ده چې اعتکاف په جمعات کې کول بهتر دی. نو د زنانو د لپاره مونږ کول په جمعات د محلي کې هغه سبب د فتنې دی، نو اعتکاف له هم سبب هغه د فتنې ګرځي. دا رنګ بل حدیث امام مزی رحمت الله علیه نقل کوي چې صلاه المرأه فی بیتها خیر من صلاتها فی حجرتها. وګړه حدیث ته خو ترجمه ته کوم چې د زنانو مونږ دا په کور کې چې دنه کم کوري په غتیر ګډ کې په دې ځکه بهتر دی د هغه مانځنه چې د زنانې په برنده کې کوي، او به په برنده کې مونږ بهتر دی د هغه زینه چې دای بهر په صحن کې کوي، او به په صحن کې مونږ بهتر دی د هغه مانځنه چې دای د محلي په جمعات کې کوي. نو ټولنه بهترین ځای د زنانو لپاره جمعات هغه تیر ګډ د کور شو، پاره کې ولا چې کوم نه منظم بهتر دی، او پاره کې ولا چې کوم دی اعتکاف هم بهتر دی. دغه رنګ بل حدیث پاک راوړم په دغه مذکوره صفحه باندې 141 جلد کې
ترغیب او ترهیب کی. حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې کله زنانه د کور وځي نو شیطانان ورپسې خپل نظرونه راپورته کی. وانها لا تكون اقرب الى الله منها في قاع بيتها. او دا زنانه چې ډیر زیات الله تعالی ته نږدې نو دا ورته په تیر ګډ د کور کې چې مونږ کوي دا ته په اقزه کې الله تعالی ډیر نږدې. دا چې بهر ته وځي مانځته یا اعتکاف ته نو شیطانان ورپسې نظرونه راپورته کوي بیا به چې کوم نه فتنه واقع کیږي. نو دا چې الله ته نږدې ده نو دا ته د کور په ګډ کې په مانځه کې بهتر او نږدې ده نو په اعتکاف کې هم نږدې ده. دا نه بل یو حدیث پاک راوړی دی د حضرت پر روایت د عبد الله بن مسعود سے باندې دی فرمای چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې زنانه بهترین مونږ نه کړی د الله په نسبت مگر هغه مونږ بهتر دی چې د کور په غتیارو ګډ کې کړی دی. رواه طبرانی فی الکبیر. معنا دا شول چې بهترین جمعات د زنانه په حق کې هغه د کور جمعات دی. نو چې 15 وخت مونږ په دغه کې بهتر دی د جمعات د محلینا نو اعتکاف هم په دغه کې بهتر دی ځکه چې اعتکاف او مونږ د دوه په جمعات پسې خاص دي د جمعات بل بیا نه ادا کیږي. وس هغه روایت موږ ذکر کو چې پاره کې دا تشدید راغلی چې زنانه د صحابه په دور کې د جمعتونو نه منع کړی شوی دي. نو ترغیب او ترهیب امام مزری رحمت الله علیه جلیک صفحه 142 کې حدیث پاک راوړي د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته مصنف ابن ابي شيبه کې هم ذکر دی. د مبارک فرمای چې انه راى عبد الله يخرج النساء من المسجد انه راى رؤيا عبد الله يخرج النساء من المسجد. دا عبد الله مسعود رضی الله عنه ولیدل شو چې دی مبارک په زنانه د جمعات نو وستلې یوم الجمعه فورز د جمعې باندې ويقول او د زنانو ته ویلو اخرجنا الى بيوتكن خير لكن. ای زنانو د جمعات نو وځي تاسو لپاره بهتر جمعات تاسو د کور جمعات دی لاړ شي د کور په ګډ کې منځو کې دا تاسو لپاره بهتر دی. نو دا د دې روایتو نه دا معلومه شوله چې د زنانو لپاره بهترین جمعات هغه د کور جمعات دی هغه ځکه به مونږ کې صحابه کرامو د کور نه وستلې دي. دا رنګه بخاری شریف کې بل روایت حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي نبی اسلام چې کله د دنیا نه پرده شو هغه مبارک فرمایل وکنن ورځي نبی رسول الله والسلام د دې زنانو د مکر فریبونه لیدلې وي د فحشی لیدلې وي خامخا به د جمعه تراتونه منع کړی وي. ګوره د صحابه د ور دی نبی رسول الله والسلام مبارک پرده شوی د ازواج مطهرات ژوند دي حیات په دنیا کې صحابه کرام حیات دي په دغه وخت کې چې کوم زنانه د جمعه نه منع کړی شوی دي دا صحابي مبارک چې کوم دی د زنانه د جمعه نه وستل. دغه نه ابن عمر زنه هم چې کوم د جمعه پرز باندې زنانه د جمعه نه زغلولې او کور ته ویلې عمدۃ القاری کې لما عینی د غریبت راوړی دی. دې ټول معلومه ده شولا چې زنانو لپاره بهترین جمعات هغه د کور جمعات دی الته موزم بهتر دی الته اعتکاف هم بهتر دی. البته د محلي جمعات ته قدر مانزه د پاره وزي یا د اعتکاف د پاره وزي نو خوف ته فتنې لري پکې دا بوله به مکروه شي. دا خلک چې د کوم روایت نه استدلال کوي هغه یو روایت بخاری شریف کې چې حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم نه په مسجد نبوي کې د اعتکاف کولو اجازه وغوښتلو نبی صلی الله علیه وسلم ته اعتکاف او اجازه ورکړو. بیا چې حضرت حفصه رضی الله عنها ولیدل زینب رضی الله عنها ولیدل چې د اجازه ملاو شو غیب د پارم چې کومه ده په جمعات کې ځای برابر کړی شو نو دیو د دې استدلال کوي چې دغه ازواج مطهرات د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته اجازه نبی اسلام ورکړي اعتکاف ته پاره نو دیو د دې استدلال کوي چې دا اعتکاف جایز دی. خو موږ د جواب دا کوو چې د دې حدیث پاک کې راځي د بخاری حدیث ته چې کله نبی صلی الله علیه وسلم دا خپل زنانه ولیدلې چې د دې لپاره په جمعات او په مسجد نبوي کې دا خیمه لګېدلې دي او د اعتکاف لپاره ولځه جوړ کړی شوی دی. نو مبارک فرمایل ما هذه دا څه کوي دا زنانه دا جمعات ترغلي دي البر تريدنا دیو نیکی اراده کړی دا یعنی د دې د اراده چې موږ نیکی کوو. نبی صلی الله علیه وسلم مبارک بیا فرمایل چې دا خو نیکی نه ده. بیا مبارک صلی الله علیه وسلم امر وکړو دغه د ازواج مطهرات د پاره په مسجد نبوي کې چې کمی خیمه لګېدلې وي دغه خیمه ورانې کړل شوې او نبی صلی الله علیه وسلم مبارک چې کوم دی هغه خپل اعتکاف هم پرې خودلو د روزې د رمضان مبارک په دغه کال نبی سم په رمضان کې اعتکاف ونکو او به د واړه اختر په میاشت کې چې کوم د اعتکاف او د غلس ورځې پوره کړل. د دې حدیث پاک نه علامه جساس رحمت الله علیه په خپل احکام القرآن تفسیر جلد نمبر 1 او صفحه 335 کې لیکي چې د زنانو لپاره په جمعات کې اعتکاف کول مکروه دي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم مبارک چې دا کله ولیدلی په جمعات کې نو خیمه ولا چې کوم د امر کو دورانه کوي او دوی ته چې کوم د امر کو کور تلاړ شي او دغه کال نبی صلی الله علیه وسلم د سره اعتکاف ونه نو کدیو د اول ځل استدلال کوي چې نبی اسلام د صحابه زنانو ته اجازه ورکړې اعتکاف لپاره نو موږ ورته یو جواب دا کوو چې بیا ته نبی صلی الله علیه وسلم ورک امر کو کور تلاړی کنه یا دا چې نبی اسلام ته اجازه ورکړو خو په کور کې ته اجازه ورکړې ده
په جمعات مسجد نبوي کې تنه ورکړی شوی که مسجد نبوي کې خامخ ورکړی شوی نبی اسلام امر کړی چې د خیمه ولورانه کوي او د دې کور ته لاړ شي په دغه کال نبی اسلام په خپل اعتکافونه کو او په زنانو باندې کوم د اعتکافونه کو نو د چوڑه خلاصه دار د ډیرو غد بحث ته ډیر طولانی دی خو مونږ په څوټکو کې راغونډول غواړو لنډه خبره د دا شو چې د زنانو د لپاره اعتکاف د خپل کور کې بهتر دی د خپل کور کې کوي خو په کور کې ولې ځای متعین کوي او خاص ځای کې وای کوي په عام ځای کې به نه کوي بالکل د خپل طریقې کې چې کوم د بهترین ځای بدانه جوړ کی پای کې به اعتکاف کوي دا ول بهتر دی او د محلي په جمعات کې اعتکاف کول زنانو لپاره د مکروه دي خوف ته فتنه دي فساد کې نه جوړيږي د فساد په وجه باندې د محلي په جمعات کې اعتکاف نه کوي او د کور په جمعات کې چې کوم دی اعتکاف ول بهتر دی او کله محلي جمعات تراله نو سره د کراهت دی به مکروه دی اعتکاف کول په جمعات کې نه محلي او په کور کې ول مز بهتر اعتکاف بهتر دی دغه مختصر شانته د دې مسلې وضاحت او نور په دې مسله کې چې کوم لري تفصیل له وبالله التوفیق